د زمانه لومبي خلکو غیر غختل اغیم اختلاف وک چاوي ورزا او چاوي مورزا اخره کې یو صحابي دی حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ هغه دار ورکا چې دته دار در کوم چې بالکل چې لاړ نشي او ته مهرباني وکا فیصله د واپس کېدو وکا ځکه تاسو ډېر اهم صحابه کرام دي او ته مهرباني وکا مورزا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فیصله وکړه واپس د مدینه منوره ته چې فیصله څنګه ده کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه راغی هغه چې دغه موقع باندې هغه نو موجود ما سره پدې کې د نبی علیہ السلام مبارک حدیث موجود دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تاسو کوئی څه حدیث دی وی رسول الله مبارک فرمایي چې کم ځای کې وباو لګي اطاعون پیلو شي نو هغه چې کم خلق دی غیدي بار نه دي د بار خلق دی الته نه دي بدی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات خوشاله شو سره دې نه چې یو صحابي ورته وی ته د خدای تقدیر نه تخته عمر فاروق رضی الله عنه ورته فرمایل وی ګوره چې یو زمکې یو ځکه فصلی او ډیره اعلی زمکې غیا پکې ډیری بل ځکه بالکل اوچ زمکې یعنی معمولی غیا نو کته د ساری پاغه فراخه ځکه چې کم ځای غیا ډیره د الته سره نو آیا د خدای په تقدیر کې د ساروی نه سره دل او چې کم ځای کې لږه غیا ده او قحط زده زید او الته سره نو دام د خدای تقدیر دی نو کوم زونو اوم د الله ته طرف نه مقدری د الله د علم نه بار بني کوم واپس زو اوم د الله طرف نه مقدری د الله د علم نه بار بني تقدیر خدای رب العالمین علم دی که هغه کوم د خدای د علم نه بار نه وکړي خو ځم د خدای د علم نه بار نه نو چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه کوم حدیث ورته وي نو حضرت عمر رضی الله عنه خوشاله شو او واپس مدینه منوره ته راغی زما محترمو د دینه مونږ ته یو پیغام میلو شو پیغام دا چې کوم ځای کې دا وبا او طاعون وي اوس په کوم کلی کې او په کوم علاقه کې کوم محله کې وي هغه خلک د بار بالکل نوزي دا غیر فائدې دي یو فائدہ خو دا چې دا مریضانو خدمت به څوک کوي دویم فائدہ دا ده چې دا هغه کې څوک مړی خوشي دا هغه خدمت به څوک کوي او د ټولو نه لوی خبره ده چې دا کم د دې کلی خلک دي کې دي چې په دوی کې دا بیماری لګه موجوده وي لکه دې زمانہ کې کورونا وایرس دی دې چاته 2% 5% 10% لګېدلې وي د تم پتن لګ ډاکټر تم پتن لګي کدی بار لاړ دا شی بل خو منتقل شي دا غږ خلک دی بار نوزي او د بهر خلک دی الته ندي کې دې دا بیماری وته نوي الته لاړ شو دا بیماری وته الله پاک ولګي نو په مسله کې به مبتلا شي نو د دې لپاره یو د شریعت مسله خدا دا چې کم ځای کې دا وبا دا بیماری دا کورونا وایرس وغیرہ وي نو هغه خلک دی د هغه علاقې نه بار نوزي چې د بهر خلک دی سو وخت پورې هغه علاقې ته نزي یو خدا مسله شو دویمه دا ده چې مرض په خپل د یو نه بل ته بالکل نه لګي نبی رسول الله مبارک فرمایي البته کله کله د یو مریض نه دا مرض الله متعدی کې وبل ته ولګي لکه دا مرض خورون کې دا مرض په خپل نه دی دا الله دا مرض خورون کې دی دا مرض الله د یو نه واخلي بل ته ولګي کله به اړو د یو نه اوچت شي او بدلاره کې به هلاک شي دا وایرس کله به بل ته ورسیږي دا قوت مدافعات بدون مضبوطي یا هغه ته نقصان اون رسي نو دا الله لګي نو زموږ عقیده به پدې کې دی چې دا مرض نه په خپل د یو نه بل ته لګي عقیده به دی چې دا مرض وجون کې نه دی عقیده به دی چې الله پاک د یو مریض نه روغ سړی ته دا مرض لګول شي عقیده به دی چې موثر حقيقي لومبه را وستون کې ردی مرض الله دی د یو نه بل ته لګون کې رب العالمین دی دعا به زموږ عقیده غبراوی ګو بنا مرګ هر انسان له مقدر دی کم وخت انسان د پاره مرګ مقرر دا غیر نه ډاکټر بچ کولی شي نه بل څوک بچ کولی شي نه بل څوک بچ کولی شي دنیا دارالاسباب دی نو موږ به د اسباب په تناظر کې خپل خیال ساتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فتح د بکی پر هلمٹ په سر کړی یعنی اوس پر ټوپه اوس به یو سړی وي چې سم مقدر یې بکیږي ولی پسرولا نه دنیا د اسباب زیاده دارالاسباب د خپل حفاظت پکې د احد پر ورځ نبی علیہ السلام دوز غلې چولې دي مبارک دارنګي بای صحابو ته د پریز تلقین هم ور کړی دي او د هر غسیز نه ځان ساتل چې کم سین د انسان وجود ته نقصان رسي د انسان بدن ته نقصان رسي ور فرمایي د ماخام نه پس ماشومان د کور نه بار مپریده
دې وخت یو خاص قسم شیطانان را خبرېږي او ماشومان ته نقصان رسوي چې کله بیا د ماښام دا شپه برابر شي او ډکه شي نو بیا کوزي وزي به ور دا احتیاطي تدابیر دي نبی علیه السلام په خپله فرمایي حدیث دی چې ماښام کله تیاره ولګي ماشومان د کوره بار مه پرېږدئ بیا چې شپه پخه شي بیا پرېښودی شي دا احتیاطي تدابیر دي رسول الله مبارک په خپله فرمایي وایي چې لوښي د پاسه سر خامخه ږدئ دا یو احتیاطي تدابیر شو وی کبل سنی د پاسه په یو لرګي یو ډکه کېده دا یو احتیاطي تدابیر شو فرمایي چې کله سړی اود کیږي نو ډیوه دې کور بل نه پریدي ولې د هغې نه هوارات تي شي او هغې نه اور لګولی چې نن سبا د بجلی سرکټ شاټ کېدو یاره دا ډېر خلک دا دی ګوره چې موږ ګیس ایټر کولو پرېږدو څومره خلک ته مړه شو ولې په سنتو عمل نشته نو رسول الله مبارک یوازې نه دی چې موږ ته ډېر زیات مثالونه مشق وتړی د مچ خوله کولو مه پرېږدی ولې دا یو احتیاطي تدابیر زموږ دپاره دروازه بنده کړئ جرنده کړئ او د الله په نوم باندې بنده کړئ نو احادیث ټول د احتیاطي تدابیرونه ډک دی فرمایي نبی علیه السلام چې بره چت باندې سملې نو هغه چت چې د هغې نه دیوال نیت نو مه سمله ولې احتمال لري شپې به په د خوب پاسېدلې به او تلې به لاندې به د خپې خودې غورځېدلې به دا ټول احتیاطي تدابیر دي نو زما محترمو کم احتیاطاتي تدابیر چې مونږ ته دې وخت کې حکومت وقت وایي یا مونږ ته ډاکټران صاحبان وایي نو پکار ده چې مونږ په هغې احتیاطي تدابیرو باندې عمل وکړو او مونږه هغې کې لکه دی وایي چې چاته بخار وي چاته ټوخي وي یا بوډاګان خلک وي چې هغه د هغوی د پړپوس د دمي بیماري ده هغه د جومات ته نه راځي خیر دی د جومات ته د بعضې کسانو د نه راتلو د عذر د وجې نه مونږ ته اجازت شته دی جماعت بندول نه دي پکار چې مکمل د سړي جومات بند کړي او جمع د ختم شي نه الله ته رجوع پکار ده جوماتونه کولو ساتل پکار دي جماعت قایمول پکار دي جمعې مونځ کولو ساتل پکار دي چې خلک الله ته وجاړي ور د بیمارۍ د ختمېدو دپاره طریقه څه ده بیماري الله راولي چې مونږ رب العالمین ته رجوع وکړو الله ته وجاړو او الله ته زاري وکړو نو هغې دپاره د جړا د قبلېدو ځای د دعا د قبلېدو ځای نه او د اجتماعي دعا د قبلېدو صورتونه بندول قطعا نه دي پکار جومات ته تلل پکار دي جمعې مونځ هم پکار دي کوشش پکار دی چې کم اجتماعات دي چې هغه کم نه کم شي چې د خلقو د یو ځای کېدو اجتماعات دي کم نه کم شي څومره پورې چې کمېدی شي بهتره ده کوشش دې وکړي چې اسې سنت او نفل په کور کې مسنون دی نبی علیه السلام فرمایي نو د سنت او د عمل په بنیاد دې دا کار وشي د سنت او د عمل چې زه به سنت او نفل یا اودس په کور وکړم صرف فرض د جومات ته به لاړ شم دوریانیه دې لږه کمه شي دا بهتر شی دی یا چې کم د پیپړو بیماران دي هغه دې نه راځي یا چاته ټوخی دی زکام دی ادې نه راځي نو دا نه چې ګنې دنه به دا بیماري ولګوي لګوونکی الله دې که د خدای خوښه شي هر دی نه لګولی شي چې خوښه نشي لګېدی خو دا هغه زمونږ احتیاطي تدابیر دي لاسونه وینځل پکار دي عزم صفایي نبی علیه السلام فرمایي د ایمان نیمه ده طهور شطر الایمان نو صفایي ښه شی دی بله دا خبره ده چې هر مانځه دپاره مستقل اودس کول مستحب دي فایده پکې ډېره ده نو بهتره دا ده چې مونږ که اودس ویو کني چې پنځه وخته خپل اودس کو لاس وینځو مسواک مګو ور نبی علیه السلام فرمایي چې مسواک زیات استعمال وکړي زمونږ فقهاو لیکلي دي چې یو څو ځایونو کې مسواک مستحب دی یو چې سړی د خوب نه پاسي ور بهترینه موقع ده که نه نمبر 1 دویم چې د قرآن شریف تلاوت ته کینی دریم چې کوم وخت یو دس کوي څلورم چې مونځ ته ودرېږي پنځم چې کوم وخت کې وده کېږي د خوب نه پاسې ور دې ټولو ځایونو کې مسواک لږ زیات کې مسواک سره کوټوت برش مي ځکه دا جراثیم عموما د خولې په ذریعه باندې داخليږي نو زما دا درخواست چې مسواک خو سنت دی که د هغې په ځای ټوت برش هم چا سره زوی استعمالوي یا ټوت پیسټ بهتره خبره ده د وده کېدو وخت کې پاسېدو وخت کې ښه کوله غرغړه کوي دا مسنون دي سنتو په عمل باندې وکوي او لاسونه وینځئ نو انشاءالله دې سره به څه نقصان به نه پیښېږي او د زیاتو اجتماعاتو نه لږ پرهیز پکار دی او دا خو بهتره خبره ده نو دا زما طرف نه ټولو زما دوستانو ته زما رونو ته څوک چې بالخصوص زمونږ بیانات اوري هغې ته دا پیغام دی عام مسلمان ته او زیات تر استغفار ویل پکار دی ور جمعې په خطبه کې ویلي
قرآن شریف کې الله فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفار وایه ډیر زیات، وسره بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا درې پیرې سار وایه او آیت الکرسی وایه. دا الله صفات دی، الله خوشحالیږي. د ټول لویه خبره الله ته جړا ده او عذاب چې راځي د انسان د ګناه د وجې نه راځي. نو رب العالمین ته ښه جړا پکار ده او رب العالمین ته دعاګانې پکار دي، خشوع سره خضوع سره، چې الله پاک د دې وبا نه ټول امت مسلمه محفوظ کړي، ټول امت مسلمه الله محفوظ کړي او د ټولو مسلمانانو چې کم بیماران دی الله د هغوی شفا نصیب کړي. که کوم وفات دی هغوی دپاره دا شهادت دی. نبی علیه السلام فرمایي دا شهادت دی هغوی دپاره. نو دا بالکل غبراهټ افراتفری پیلاول او یری په یو بل کې پیلاول دا خبره نه ده. کم احتیاطي تدابیر چې زموږ حکومت وقت مونږ ته وایي یا مونږ ته ډاکټران صاحبان وایي هغې بالکل پابندي پکې بهر نه چې کم خلک راځي هغې له پکار دی چې فوراً ډاکټر ته رجوع کړي، هغې نه پس بل کور ته ځي. دا څو خبرې مې د موقع په مناسبت عرض کړلې.